چنانچه زه په حجر یعنی حتیم کې ودرېدم او الله تعالی بیت المقدس ماته ښکاره کړو، قتل مې ورته او خلکو ته مې د نشاناتو او علاماتو ښودنه کوله. دا حدیث بخاری او مسلم نقل کړی دی. د حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه روایت کوي چې ابو بکر رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې ما په غار ثور کې د مشرکانو قدمونه ولیدل چې زمونږ د سرونو سره وو، یعنی بالکل نږدې وو. ما عرض وکړو چې د الله رسوله، که چېرې دوی د خپلو قدمونو طرف ته وګوري، یعنی که ښکته خپو طرف ته وګوري نو موږ به وویني. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ای ابو بکره، ستا څه ګمان دی د دې دوو کسانو متعلق چې دریم ورسره الله دی؟ دا حدیث بخاری مسلم نقل کړی دی. د دې په تشریح کې دا بیان راځي غار ثور هغه غار دی چې د جبل ثور په سر باندې یو غټه تیږه ده، یعنی ډېر حاجیانو صاحبانو به لیدلي وي. کله چې مشرکانو د مکې په دارالندوه یعنی د خپل مشورې ځای کې راټول شو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شهادت فیصله وکړه، نو د الله تعالی په حکم جبرئیل علیه السلام خبر ورکړو او ابو بکر رضی الله تعالی عنہ او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دواړه روان شو او په دا غار کې ډیره شو او مشرکانو د مکې د ښار ناچاپېره تالاشي راونیوه، حتی یعنی تر دې پورې چې دغه کمرله راغله او د غار خولې ته بالکل قریب شو. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ عرض وکړو چې ای د الله رسوله، که چېرې دا مشرکان سر ښکته کړي نو موږ به وویني، او دا خو یقیني ده چې